روزه نه ستا باندې شیطان چې کم دی نو اټیک نشي کولی. په دې وجه چې کم دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل الصوم جنة، روزه او ډال دی. دا الله تعالی فرمیل لعلکم تتقون، دا مې ردی لپاره درکړې ده چې تا کې تقوا راشي، ته چې کم دی نو دا پرهیزګار شي. په دې وجه باندې دا یو میاشت چې کم دی آینده 11 میاشتو لپاره یو ماډل او نمونه ده. کم یو انسان دا غواړي چې زمانه پاینده کال کې دا جبا صحیح استعمال شي، غلط استعمال نشي، سترګې صحیح استعمال شي. دغه شان دی چې کم دی زمانه منځ نه قضا کوي، تهجد رانه نه قضا کوي، نو صرف او صرف پر یو میاشت کې په ځان باندې پابندي وکړي منځ، او دغه شان دی جبه په کنټرول کېږي، سترګې په کنټرول کېږي، غوږونه په کنټرول کېږي. نو کدا یو میاشت د صحیح تېره کړه نو آینده 11 میاشتې بیا پر یو میاشت پسې رواني. او کنه مخکې هم ستا لاس کې موبایل ګنده تصویران دی کتل، هغه موبایل تا له لاسه پرې کوم لرنکه، او پرې میاشت کې چې کم دی نو تا څنګه طریقه اختیار کړه، یارې را میاشت چې کم دی نو غونډه په خوب کې تېره کړه، سحر شي او ماښام شي، ماښام شي او سحر شي. دغه شان دی چې کم دی نو ستا خوب دی آینده کال به هم ستا په هغه طریقې سره دا تېرېږي. نو دا یو ماډل دی، نمونه ده. پر یو میاشت کې لږ غونته کې به ځان باندې تکلیف راوستل، لږ عبادت طرف ته متوجه کړل، لږ چې کم دی نو ځان د ګناه نه بچ کول. انشاءالله آینده چې کم دی نو انسان دا به هم د ګناه نه. رمضان مبارک کې انسان روزه ونسی نو دته بس فائدہ میلاو شي دا ولې الله تعالی فرض کړی لعلکم تتقون، د پاره چې تاسو پرهیزګاران شئ. نو دا میاش دا د انسان د پاره د ټریننګ یو میاش ده چې دا انسان الله پر میاش کې ټریننګ کې چې آینده 11 میاشتو په عبادت باندې مضبوط ودرېږي او د ګناهونو نه ځان بچ کړي. نو په ټریننګ کې دا لږه سختی پکاري. نو همدغه شانتې الله تعالی مونږ د حلالو د خوراک نه هم پرې کې منع کړو چې کم څیزونه په انسان باندې حلالو، نو د حلالو نه هم الله تعالی د انسان منع که د پاره یې چې پر یو میاشت کې داسې ټریننګ شي چې د الله په حکم باندې حلال هم پریدي. نو آینده 11 میاشت کې به کم از کم دی حرام په خپله باندې پریدي، د حرامو د پرېښودو دپاره به دی ټریننګ شي. نو په دې وجه باندې الله فرمیل یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو کتب علیکم الصیام. الله چې بغونده کې خطاب فرمایو یا ایها الذین آمنو، د آیات دی رفتار ته وګورئ، انداز ته وګورئ. یا ایها الذین آمنو، اغه خلکو چې ایمان یې راوړی دی. دنیا کې مونږ وکتو چې یو مشر یو کشر طرف ته آواز کوي، یا یو کشر مشر طرف ته آواز کوي، نو اکثر د رښتې نوم ورته وایي چې د یو بل سره محبت سیوا شي. که چېرته کې تره وراره ته آواز کوي نو دی ورته وایي وراره، که چېرته کې یو کس خورۍ ته آواز کوي نو دی ورته وایي خوریا، که چېرته کې یو کس خپل ماما ته آواز کوي نو دی ورته وایي ماما یا تره. نو هغه د رښتې هغه نوم ورته ووایي د پاره درې چې ګورئ زمونږ او ستاسو په منځ کې رشته د خپلولي ده، او د دغه رشتې پرې نوم سره دا مشر دا کشر ځان ته رانږدې کړي او دا کشر دا مشر ځان ته رانږدې کړي. همدغه شانتې الله مونږ ته خطاب وفرمایي یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، اے هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړی دی. دا یو ډېر بهترین انداز دی، خو که چېرته یو انسان ورته په عمیق او جور نظر سره وګوري چې یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی زما او ستاسو په منځ کې رشته چې راغله صرف د ایمان ده. تاسو زما په ذات باندې ایمان راوړی دی، په دې وجه زه تاسو سره شفقت ندا کوم، آواز کوم چې یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو. په دې وجه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم ځای کې الله آواز وکړي چې یا ایها الذین آمنو، نو دا ډېر یو د مینې آواز دی. نو انسان دغه ټیم کې همتن متوجه شي چې ستا رب تا ته څه وایي په دغه ټیم کې هغه خبره بیا ومنه چې رب تا ته ندا وکړه په یا ایها الذین آمنو سره، د دې نه اخوا تا ته کمې خبرې حکم کوي، د هغې لږ تعمیل وکړه، او د کمې خبرې نه تا منع کوې د هغې نه منع شه. نو دلته کې الله فرمیل یا ایها الذین آمنو، اے هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړئ. اوس موږ غوږ کېښوده چې ربه دومره محبوبانه غونته کې ندا دې موږ ته وکړه، ربه ستا څه حکم دی چې مخکې موږ د هغې تعمیل وکړو. نو الله فرمیل کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې روژې فرض کړی شوي دي.
نو دلته کې الله د روژو د فرضیت خبره وکړه و چې کله د روژو د فرضیت خبره وشوه نو زمونږ او ستاسو ذهن او تصور ته را خبر راله چې ربه موږ ته دومره په مینه سره آواز وکړو په محبت سره او د شفقت نه ډک چې یا ایها الذین آمنو موږ وی شاید موږ له راسې یو تحفه راکوي چې هغه تحفه به سراسر خیري نو ربه تا خو موږ له راسې تحفه راکړه کتب علیکم الصیام چې په تاسو روژې فرض کړی شوي دي ربه شاهد چې ته زموږ نه ناراضه شوی ذکر په موږ باندې داسې حکم لازم که ځکه صوم او روژه څه ته وایي دا خو د خوراک نه او د څښاک نه او د بیال نه یو انسان د سحر نه واله تر ماښامه پورې دا منی نو ربه دا پابندي چې تا په موږ باندې ولګوله شاهد ته زموږ نه ناراضه شوی نو ذکر یې دا پابندي ولګوله وس موږ کتل یا ایها الذین آمنو کې ندا خو ډېره زیاته محبوبانه وه او دلته الله پابندي ولګوله چې کتب علیکم الصیام په تاسو روژې فرض کړی شوي دي نو مخکې الله زمونږ اشکار رفګه چې نه زه ستاسو نه ناراضه نه یم دا یوازې تاسو نه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوي په هغې خلکو باندې چې هغه ستاسو نه مخکې دي یعنې دا روژه صرف ستاسو سره خاص نه ده بلکې دا د مخکې نه را روانه ده د کم دور نه چې الله انسانیت له وجود ورکړی دی حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راکوز شوی دی نو د هغې دور نه روژه شروع شوې ده کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې په هغې خلکو باندې فرض کړی شوي چې ستاسو نه مخکې وو خو دلته کې الله فرمیل ستاسو نه مخکې خلکو باندې چې فرض وه نو دغه شان په تاسو باندې فرض ده دا په نفس وجوب کې الله تشبیه ورکړه کیفیت چې کم دی نو بدل په چا باندې مخکې لږې روژې په چا باندې زیاتې روژې زمونږ د روژو کیفیت بدل سحر د صبح صادق نه واله تر غروب آفتابه پورې او د مخکینو روژو کیفیت چې نو دا بدل سټیم به د ماښام نه اخوا اوده شو او خوب به د هغې د هغې نه اخوا به بیا ستا روژه شو لکه زمونږ د اسلام په ابتدا کې هم دغه شانتي وه خو بهر کې نفس وجوب دا په ټولو باندې او د مخکې نه روژې را روانې دي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوي په هغه خلکو باندې چې ستاسو نه مخکې دي نو د دې ځای نه پته ولګېده چې دا روژه یوازې زمونږ سره خاص نه ده بلکې را د مخکې نه را روانه ده وس د کم وخت نه را روانه ده د ټولو نه اولنی انسان الله چې د خپل قدرت په لاسونو باندې تیار کړه حضرت آدم علیه السلام وس وګورئ انسانانو کې مختلفو شکلونو والی مختلفو رنگونو والی الله چې آدم علیه السلام پیدا کړی دی نو د خپل قدرت په لاسونو باندې پیدا کو نور انسانان د آدم علیه السلام نه چې نو دا پیدا شول د هغه په توسط سره چې کوم دی نو پیدا شول وس آدم علیه السلام چې برای راست الله پیدا کړو د آدم علیه السلام حسن به څومره و دې ته خپله غور وکړي نو حضرت آدم علیه السلام الله په جنت کې د یوې ونې نه منع کړه او تاسو پوره تفصیلي خبره اورېدلې ده نو کله چې حضرت آدم علیه السلام هغه ونه وخوړه د هغې نه وروسته بیا پیمانه شو نو جړلې په دې باندې ډېر زیات د جړا سره د حضرت آدم علیه السلام د مخ هغه حسن چې دی نو لږ غونته کې خراب شو او بدن کې چې دی نو لږه کمزوري راغلې وه ځکه په یو انسان باندې پریشانی راشي او دی وجاړي د ده دا رنګ لږ غونته کې راسي وسوځي نو هغه حسن چې کم په جنت کې و نو هغه د آدم علیه السلام هغه لږ غونته کې بدل شو آدم علیه السلام الله دنیا ته چې کله راکوز کو یو پیره په اوبو کې آدم علیه السلام خپل شکل ولیده رب دا خو هغه حسن نه دی پاتې کوم چې په ابتدا کې و الله د هغې د راوستو لپاره حضرت آدم علیه السلام له روژې ورکړې د دې ځای نه پته ولګېده چې روژې دا د مخکې نه شروع دی الله فرمیل کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې ستاسو نه په مخکینو خلکو باندې فرض وي وس د آدم علیه السلام روژې کمې وي حضرت آدم علیه السلام نه چې الله روژې ورکړي نو دا روژې چې دی د ایام بیز وي ایام بیز معنی دا ده چې کمې سپینې شپې یعنې سپوږمۍ په هغې کې کاملی دې ته ایام بیز وایي دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه د هرې میاشتې دا ایام بیز روژې به حضرت آدم علیه السلام نیوې نو موږ ویلو چې نفس
وجوب د مخکې نه روان دی کیفیت کې فرق دی منګه یو میاشت نسو اغلی الله تعالی 3 ورځې روزه ورکړه او دا زمون په امت کې هم دا سنت طریقه را روانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هر میاشت کې ایام 20 روزې نه وي دیار لسمه سوار لسمه او پنځل لسمه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنوي امام ترمذی رحمت الله علیه یو روایت راوړی رسول الله مبارک فرمایي من صام من كل شهر 3 ایام یو سړی د هر میاشتې نه صرف 3 ورځې روزه نیوه 3 ورځې را ایام 20 فذلك صيام الدهر نو دا ټول عمر روزې دي دا سره لکه دی ټول عمر روزې ونسي نو ځکه فانزل الله تبارک وتعالى تصدیق ذلك فی کتابه الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې خبر تصدیق په خپل کتاب کې نازل کړ چې الیوم بعشرة ایام یورز الله په لس باندې چیرې نو دا بدلی الله فرمایل من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها رسول الله مبارک فرمایل چا چې په هر میاشت کې 3 ورځې روزې نه وي نو را 3 ورځې روزې را سره لکه یو میاشت روزې ځکه یو روزه په لس باندې بدل شي بلوم په لس باندې بلوم په لس باندې نو دا سره لکه انسان چې میاشت ونیوه او په بل میاشت کې بیا روزې ونه سره لکه بل میاشت نو دا چیرې نو صوم الدهر شو د ټول عمر روزې شوي نو دا زمونږ پر امت کې سنت طریقه را روانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنوي هم د ایام 20 دا که هر ورځ روزه براتله که داسې پکې راشي چې هغې کې اخترونو ورځې نو بیا پکې منسه نور که هر ورځ راځي لکه روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم من شهر السبت والاحد والاثنين نبی علیہ الصلوۃ والسلام با اکثر روزې نیوي من الشهر د میاشتې نه د یوم السبت د هفتې ورځ دغه شانت یوم الاحد اتوار ورځ او د یوم الاثنين ورځ به نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزې ونوي اتوار د پیر په ورځ باندې او دغه شانت و من الشهر الاخر بل میاشت کې رسول الله مبارک روزې نیوي الثلاثاء والاربعاء والخميس رسول الله مبارک په منګل او دغه شانت بود او جمعرات دا به نیوي یعنی مطلب دا چې ایام 20 پر دیار لسمه سوال لسمه پن لسمه که بهر ورځ رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پاغي کې روزې نیوي نو خبره ما دی پورې کوله چې الله فرمایل کما کتب علی الذین من قبلکم روزې په تاسو باندې داسې فرض دي لکه څنګه چې تاسو نه په مخکینو خلکو باندې فرض وي نو د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه د روزو ابتدا شروع شوې حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا را ایام 20 روزې ونیوي د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه وروسته د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې روزې دا وي حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام با دا دغه امت په کومې روزې نیوي دیو به د عاشورې د ورځې روزه نیوه لسم محرم کم ته چې موږ پښتو کې آسان ورځ وایو د دغه آسان په ورځ باندې محرم کې دغه کې عاشوره کې چې کم دی په دې کې به حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام روزه را نیوه او دغه سره چې کم دغه ملګري هغو به روزه نیوه دغه وجه دا وه چې حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم ته تبلیغ وکړ او قوم کې لغونته کسان مسلمانان شو اتیا سره پاسه سکم نور قوم چې د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه بغاوت وکړ او دا سلسله د یو کال دو پورې نه بلکې را 900 کال د تبلیغ دا سلسله جاری وه بالاخر الله نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته کشته جوړه کړه ستاره قوم به چیرې نو دا غرق کېږي او تباه کېږي طوفان راغی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام داغه مرګري او د تمام حیواناتو نه جوړه نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشته ته دا وروخې جول نو دا کشته باندې چې کله دا کشته باندې کله را سورلې وروخته حیوانات وروخته الله طوفان راوسته نو شپږ میاشتې را اوبو پرې سر باندې راسې ګرځېده او کله چې به خانه کعبې رضیت ور ورسېده نو راسې وچه کرې وی چاپېره ولګولې او شپږ میاشتې پس الله را کشته دا د جودي په غر باندې ښکته راکوزه کړه کېناسته ځکه الله اسمان ته وفرمیل اسمان اوبه دې ودروه ځمکې اوبه لاندې راکاږه وسکه کشته چې کله کوزه شوه نو دا چیرې نو د عاشورې ورځ وه نو د هغې نه حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام او د هغو ملګرو دغه ورځ باندې روژه چیرې نو دا نیول شروع کړل د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې بیا روژې نیولو دی به کله روژې نیوي نو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام امت یعنی بنی اسرائیلو چې کوم دی نو روژې به دا هم د دې عاشورې پرې ورځ باندې نیوه او د هغې وجه دا وه چې د دې عاشورې پرې ورځ باندې الله تعالی فرعون چې نو دا په بحر قلزم باندې غرق تبای کا نو د دې بنی اسرائیلو د دشمن چې کم دی هغې نه نجات الله دې له پرې ورځ باندې ورکړه
نو په دې وجه به موسی علیه السلام د دې ورځې روژه چې نو دا هم نیوه او د هغې سره به بني اسرائیل هم نیوه. نبی علیه السلام نه مخکې دا یهودو به هم په دې ورځ باندې روژه نیوه مشرکینو، او په دې ورځ باندې به خانه کعبې ته غلاف چې نو دا بدلو. ځکه روایت ته امام بخاری رحمت الله علیه روایت را نقل کړي، قدم النبی صلی الله علیه وسلم المدینه، رسول الله مبارک د مکې نه مدینې ته چې کله هجرت وکړ ولاړ، فرأى اليهود تصوم یوم عاشوراء، یهودي وکتل چې مدینه کې به د عاشورې د ورځې یعنی د آسان د ورځې روژه نیوه. فقال ما هذا، رسول الله مبارک فرمیل دا دې ولې نسی؟ قالوا هذا یوم صالح، وی دا ډېره برکتي او نیک ورځ ده که نه. هذا یوم نجى الله بني اسرائیل من عدوهم، دا ورځ ده چې الله بني اسرائیلو له د هغو د دشمن لره فرعون نه نجات چې دی نو دا ورکړی دی. نو فصام موسی په دې وجه باندې موسی علیه السلام روژه ونیوه. نو یهود وی ځکه مونږ په دې ورځ باندې روژه نسو. نو قال نبی علیه السلام وفرمیل فانا احق بموسی منکم، زه چې کوم دی نو زیات حقدار یم ستاسو نه د موسی علیه السلام باندې، یعنی د موسی علیه السلام باندې زه ستاسو نه زیات چې کوم دی نو دا مین یم. په دې وجه فصامه نبی علیه السلام فصامه د عاشورې د ورځې روژه ونیوه، او امر بصیامه، او د دې ورځې د روژې نو حکم نبی علیه السلام چې نو صحابو ته هم وکړه. خو بیا وروسته یو بل روایت کې رسول الله مبارک فرمیل وی که زه آینده کال له ژوندی ومه نو د دې 10مې ورځې سره د دې سره به یا 9مه ورځ ملګرې کوم یا به ورسره 11مه ورځ ملګرې کوم، چې په دې کې زمونږ او د یهودو چې نو دا خلافورزي راشي. د یهودو نه په دې کې مونږ هغه چې دا بدل شو، ځکه هغه د یو ورځ روژه نیسي، موږ ورسره 9مه یا 11مه چې نو دا ملګرې کوو. نو د رسول الله مبارک د دور په ابتدا کې هم چې کوم دی د ورځ را روانه وه، کله چې فرضیت د رمضان مبارک لا نه شوی، دا روژې لا نه وي فرض، نو دا د عاشورې په ورځ باندې به رسول الله مبارک هم روژه نیوه، صحابه به هم روژه نیوه. همدغه شان دی تاسو اورېدلي حضرت موسی علیه السلام چې کوی تور ته تللی نو هلته کې مسلسل روژې نیولې وې، 40 ورځې چله پوره حضرت موسی علیه السلام په کوی تور کې روژې نیولې وې. نو دا د مخکې نه را روانې دي. نو ځکه الله فرمیل یا ایها الذین آمنو، ایمان والو کتب علیکم الصیام، په تاسو باندې روژې فرض کړی شوي دي، او یریږئ ما دا نه چې ما په تاسو باندې تکلیف راوسته یا تاسو له مې سزا درکړه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې په هغې خلکو باندې فرض کړی شوي چې ستاسو نه مخکې وو. نو تفصیلي څه بیان شو چې د حضرت آدم علیه السلام نه والا تر نبی علیه السلام د امته پورې دا مسلسل روژې را روانې دي. نو نبی علیه السلام حکم وکړ د عاشورې د ورځې د روژې د نیو، او بیا صحابو ته هم حکم وکړه په خپله هم ونیوه. نبیا چې کله نبی علیه السلام د مکې نه مدینې ته هجرت کړ، هلته کې رسول الله مبارک خانه کعبې نه بیت المقدس ته چې نو دا مخکې تفصیلي خبره قرآن کې ذکر شوې ده. نبی علیه السلام یا 14 یا 19 میاشتې دا بیت المقدس ته چې نو مخ ګرځولی و هلته کې مدینه کې، او کله چې رسول الله مبارک 14-19 میاشتې نه پس الله حکم وکړ چې فول وجهک شطر المسجد الحرام، پیغمبر خانه کعبه بیا ستا قبله شوه، دې خانه کعبې ته مخ چې نو دا وګرځوه، مسجد حرام ته مخ ور وګرځوه. نو چې قبله کله بدله شوه دا د هجرت 2م کال، د هغې نه یو څو ورځې پس چې کوم دی نو الله تعالی د رمضان مبارک فرضیت دا راولېږه، د عاشورې ورځ د روژې فرضیت د هغې ختم، او دا میاشت چې نو دا په موږ او تاسو باندې دا لازم شوه. نو الله فرمیل یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے مومنانو په تاسو روژې فرض کړی شوي دي، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې په هغې خلکو باندې فرض کړی شوي چې ستاسو نه مخکې وو. و د روژو مقصد سره الله فرمیل چې لعلکم تتقون، د پاره چې تاسو کې تقوا راشي، تاسو پرهیزګار شئ. په دې وجه روژه چې کوم دی نو دا انسان پرهیزګار کوي. انشاءالله مخکې روایت بیانو، روژه په انسان کې پرهیز راولي، تقوا چې کوم دی نو دا راولي، انسان د ګناهونو نه صغایرو نه چې کوم دی نو دا وینځي پاکي، او دغه شانتي د ګناه د بچ کېدو د پاره چې نو دا روژه د انسان دپاره یو مؤثر دا چې نو سبب دی. ځکه چې د هر یو څیز دپاره یو زکاتي، کله چې مونږ مال پاکو نو په مال کې الله تعالی زکات چې نو دا لازم کړی دی. زکات 40 روپۍ ده، وس کتاره 40,000 روپۍ نه 1000 روپۍ لرکړي، نو دا یو کم 40 ستا دپاره چې نو دا پاک شوې، دا وینځلی شوې، د دې دپاره د مال انځلو دپاره الله زکات لازم کړی دی. همدغه شان د انسان دا جوارح د اندامونه دي، دا چې کله ګنده شي د ګناهونو په ذریعې سره،
نو د دې د زکات دپاره پاکۍ دپاره الله په تا باندې اودس فرض کړی دی د مخ د انځلو په ذریعې سره ستا د مخ ګناهونه وریږي د لاسو د انځلو په وجه سره ستا د لاسو ګناهونه وریږي دغه شانتې د سر د مسې سره ستا چې کوم دی نو دماغ صفا شي ستا خپې چې کوم دی نو دا صفا شي په دې سره الله د انسان ګناهونه دا وریږي و د انسان هغه ګناهونه دغه شان نور څیزونه تاسو ګورئ کپړې یو انسان پاکې د هغې دپاره زکات اوبه او صابون دی همدغه شانتې د دې انسان نور بدن باطن چې کوم دی نو دلته ظاهر خو ستا د اودس په ذریعې سره صفا شه و دلته باطن دی ستا به چې کوم دی نو زړه کې غلطې خبرې راغلي ستا دل او دماغ به غلط استعمال شي د دې د زکات دپاره چې کوم دی اوس خو د پاکۍ دپاره خو یو څیز پکار وکنه چې د مال دپاره زکات شته د بدن د جوارحو ظاهري اندامونو دپاره زکات شته د کپړې دپاره چې کوم دی نو زکات شته او دا زکات ته لکه تاسو چې کمې اوبه استعمال کړي اودس کې نو په هغې باندې بیا اودس نه کېږي ځکه چې د هغه خیري او ګناهونه ستا نه ښکته ارتاو کړل ویې غورځول همدغه شانتې را زکات چې ورته موږ د مال دا زکات دا هم د مال نه خیري لر کې ځکه د رسول الله مبارک په خاندان باندې دا حرام دي ځکه دا د مال خیری دی همدغه شانتې و د انسان د ایمان د خیری دا به څه شی لر کوي د انسان د باطل نه به خیری څه شی لر کوي نو الله فرمیل چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون په تاسو باندې روزي فرض کړی شي لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې فرض وي د پاره دی چې تاسو کې تقوا راشي دا ستاسو د جسم نه ګناهونه چې کوم دی نو بالکل دا وسي ځکه رمضان معنی ورته موږ مخکې کړی وه رمضان چې کوم دی رمز څه ته وایي د دې معنی دا سیزل رمضان چې کوم دی د انسان نه ګناهونه دا وریږي په دې وجه کې یو انسان په دې کې تقوا حاصله کړي او روژه په داسې طریقې سره ونیسي کومه طریقې چې تا د حکم شریعت کړی دی کومه طریقه چې ستا نه مطلوب ده په دې کې ستا سترګې محفوظي ستا ژبه محفوظوي ستا لاس او خپې چې کوم دی نو محفوظي ستا چې کوم دی نو میده او خېټه د حرامو نه محفوظوي نو بیا په دې وجه باندې به تا ته حصول د تقوا د هله راځي یعنې تا د تقوا او پرهیزګاري هله چې کوم دی نو دا حاصلېږي نو له دې نه پته ولګوي چې رمضان مبارک الله موږ له یو تحفه راکړې ده دا د رب د طرفه سزا نه چې په موږ خوراک او څښاک بند که د اصول تقوا دپاره الله تعالی دا موږ له بهترینه دا تحفه چې دی نو دا راکړه او په دې باندې مخکې بیا الله تعالی څه ورکوي په دې باندې چې کوم نتایج دا مرتب کېږي روایت و ذخیرې چې کوم دی نو دا ډکې دي امام بخاري رحمت الله علیه یو روایت را نقل کړی دی د نبي علیه الصلاة والسلام روایت دی چې ان فی الجنة بابا یقال له ریان الله دې رمضان مبارک دا روجې چې څوک ونسي د دې صایم دپاره د دې روژهدار دپاره خو ګورئ هله چې دا روژه دی هم روژې ګورئ خاص صحیح روژی از خولې ته بوکر ساوري په شان دې لګول نه چې صرف خوراک څښاک پرېږدي او کم څیزونه حلال دی هغه په ځان باندې حرام کړل مخکې نه چې کم شی حرام دی غیبت دی وغیره هغه په دې کې ته جاري ساتي نو که چېرته یو انسان ښه د اصولو مطابق روژه ونسي نو د الله رسول بیا مختلف الفاظو کې چې کوم دی د انسان له خوشخبري ورکړې ده چې ان فی الجنة بابا یقال له ریان رسول الله مبارک فرمیل جنت کې یو دروازه هغې دروازې ته ریان وایي یدخل منه الصائمون په دې باندې به صرف او صرف چې کوم دی نو روژهدار دا ورننوځي ښه یوم القیامه قیامت په ورځ باندې به الفاظ دیگر به موږ دې وایو چې الله د رمضان مبارک د روژه نیونکو لپاره چې دی نو هغه یو بهترینه دروازه را جوړه کړې ده په هغې باندې هر انسان نه راځي ځکه یو انسان چې کوم دی دا آلای تاسو چې کوم دی یو پروګرام کې رہی او د هغې دپاره یو لرې میلمه راغواړئ د هغه میلمه دپاره جدا لاره جوړه کړی شي پر لار باندې به دی راځي یو حاجي به مخکې حج له لاړل ته بوله خلکو دروازه چې دی نو دا جوړه کړه د هغه عزت دپاره الله د دې انسان د دې روژهدار دپاره جنت کې دروازه جوړ کړې هغې ته ریان وایي د الله رسول فرمیل دې باندې به صرف روژهدار وننوځي لا يدخل منهم احد غیرهم د دېو نه علاوه به بل څوک پر دې دروازه باندې نه ځي یقال اواز به وشي د قیامت په ورځ باندې چې این الصائمون الګا روژهدار څه شول روژهدار کم ځای کې دي فیقومون دیو به پاسي نو چې پاسېدل په دې دروازه باندې ورننوتل نو لا يدخل منه احد غیرهم بل څوک په چې کوم دی نو په دې دروازه باندې دا بیا نه ورننوځي فاذا دخلوا کله چې دا روژهدار چې کوم دی په دې دروازه باندې وردن نشل نو اغلقا دا دروازه به بیا بالکل بند شي او فلم يدخل منه احد بیا به بل څوک په دې دروازه باندې چرته هم دننه نه ځي نو دا د قیامت په ورځ باندې دې صایم له او دې روژهدار له چې الله حکم وکړي چې انسان مخره نور حلال ومس په ځان باندې را حرام که پرېږدوه او دې انسان د الله د حکم تعمیل وکړه الله چې کوم دی دا جنت
جنت د انسان لپاره مزین کوي. جنت ته چې انسان ورننوځي په دروازه باندې دروازه ریان دروازه الله د دې روزدار دپاره ولګوله. خو ګوره دا بیا اورئ چې اله چې تا په ځان باندې حلال حرام کړي خو چې حرام هم په دې میاشت کې چې کوم دی نو حرام وګڼي. دغه شانتي بخاري شریف کې یو روایت دی فی الجنت 8 ابواب. د الله رسول فرمیل چې جنت کې 8 دروازې دي. فیها باب یسمى الریان، هغې کې یو دروازه ده چې هغې ته ریان وایي. لا يدخل الا الصائمون، هغې ته به ننوځي مګر صرف روژهدار به ننوځي. روژهدار به په دې دروازه باندې چې کوم دی نو دا دننه ورځي. او یو روایت چې کوم دی امام نسائی رحمت الله علیه هغې کې داسې الفاظ چې کوم دی نو راغلي فاذا دخل آخرهم، کله چې اخرنی روژهدار په دې دروازه باندې جنت ته ورداخل شو نو اغلقه، دا دروازه به بیا را بند کړی شي. او من دخل فی شربه، د الله رسول فرمیل کم یو انسان چې په دې دروازه دننه ورننوته نو دی به سیراب شي، سیراب بشي د جنت د شرابونه. ومن شرب لم یظمأ ابدا، او کم یو انسان چې دننه سیراب شو به وسکې شراب وسکل بیا دی تږی کېږي نه. ګورې دته تنده بیا نه لګي. دا د دې روژهدار صایم دپاره د دې امتي دپاره الله د قیامت په ورځ باندې چې کوم دی نو داسې تیاریانې کړي دي. او نور د حدیثو ذخیرې تاسو وګورئ الله په رنګ رنګ طریقې سره په ضیاء الاعمال کې تاسو روایت اورېدلې کافي ذخیره هلته کې موجوده ده چې الله په رنګ رنګ طریقې سره د دې روژهدار دپاره جنت کې څه تیاری کوي. حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه واورېدل رسول الله مبارک فرمایل من منعه الصيام من الطعام والشراب يشتهيه، کچرته کې روژه یو انسان د داسې خوراک او د داسې څښاک نه منع کي چې هغې ته د انسان چې کوم دی نو زړه کېږي الله دې انسان ته وایي خیر دی خفه کېږه ما، اطعمه الله، الله به پرې انسان باندې اخورئ من ثمار الجنت وسقاه من شرابها، د جنت هغه ثمار او میوې او دغه شانتې د جنت شراب به الله دې روژهدار او صایم له چې کوم دی نو ورکړي دا پرې وڅکئ. دلته کې الله په تا پابندي لګولې ده خو هلته کې الله چې کوم دی نو د دې دپاره دا تیاری کوي. په دې وجه د الله رسول عجیبه خبره وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې کم یو انسان روژې ونسي نو بیا الله د دې انسان د روژه ماتې لپاره یعنې د دې انسان د خوراک دپاره هلته کې الله څنګه تیاری کوي. نو حدیث دی حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی هغه فرمایي چې الصوم یزبل اللحم، د الله رسول فرمیل روژه چې کوم دی نو یزبل اللحم دا غوښه نرمۍ، د دې نه مطلب چې د غوښې کومه بیماري نو دا روژې ته وسیږي ختمېږي. خالص انسان چې کوم دی نو د بیمارو نه صفا غوښه انسان په بدن کې پاتې شي. ويبعد من حر السعير، او روژه چې کوم دی نو دا انسان د جهنم د اور نه لر کوي. او بیا واورئ د الله رسول څه مخکې فرمایي چې د دې روژهدار دپاره الله هلته کې څه قسمه بندوبستونه کوي. د الله رسول فرمیل ان لله مائدة، د الله سره یو درستخوان دی، یو درستخوان دی یعنی د قیامت پر ورځ باندې به دا درستخوان لګی علیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، په هغې باندې له پاسه هغه خوراکونه پراته دي چې هغه خوراکونه د بیان نه دي ګورې هغه د لیدو دي. داسې خوراکونه دي ما لا عین رأت چې نه چېرته سترګې هغه لیدلي دي، ولا اذن سمعت او نه چېرته غوږونو د هغې هغه صفات چېرته اورېدلي دي، ولا خطر علی قلب بشر او نه د یو انسان په زړه کې د هغې هغه تصور او سوچ چېرته کې راغلی دی. داسې الله به د دې انسان دپاره روژهدار دپاره جنت کې چې کوم دی نو داسې تیاری کړی، داسې درستخوان به لګېدلی. و دې درستخوان ته به کم انسان کېږي؟ درستخوان چې خورشي له پاسه پې خوراکونه کېښودی شي خلک ترې راتاو شي خوراک کوي، دا به کم خلک راتاویږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل لا یقعد علیها الا الصائمون، هغې باندې به نه کېږي مګر صرف روژهدار خلک به په هغې باندې کښېني. نو دا تمام فضایل به انسان تا د هله میلاویږي چې کله ستا روژه ګورې صحیح روژې ښه لعلکم تتقون دپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ. په دې وجه باندې د الله رسول فرمیل چې انسانانو تاسو ته پته شته، ای زما امتیانو تاسو ته پته شته چې دا روژه داسې شی. نبی علیه الصلاة والسلام د روژې تعبیر د څه نه کوي الصوم جنة، دا روژه ګورې او ډال دی ډال، لکه څنګه په دشمن ته سړی مخکې داسې ډال ونسي همدغه شان د شیطان نه ځان بچ کړئ لعلکم تتقون. الله فرمیل پرهیزګارۍ دپاره مې دا میاشت په تاسو باندې لازم کړې ده. نو څنګه سړی دشمن ته ډال ونسي ځان ترې بچ کړي همدغه شان د شیطان نه را ډال دی. شیطان په تا باندې اټیک په دې میاشت کې نشي کولی. ګورې ښه دې میاشت کې رمضان کې شیطانان تړلی شوي دي، نفس ته چې کوم دی نو دا ډال دی، د الله قهر او غضب ته را میاشت شي نو دا ډال دی، د قیامت په ورځ باندې د جهنم اور ته چې کوم دی نو دا میاشت دا ډال دی. نو الصوم جنة، د الله رسول فرمیل چې دا روژه چې کوم دی نو دا ډال دی. او حصن حسین من النار، او د اور نه چې کوم دی دا د حفاظت دپاره یو مضبوطه قلعه ده. په دې قلعه کې چې کله تا حفاظت او ځان محفوظ که نو د
جهنم اور پتا باندې چیرې نو دا اثر نه کوي. په دې وجه الله فرمایل الصوم جنتون. نو کم یو انسان چې ردنه ګناونه ډیر زیات کی دا غیر لپاره بهترینه طریقه الله رسول فرمایله چې دا روجه او حسن یاسین دی یو مضبوط قلار پرې کې وسان بچ کې دا چې نه یو مضبوط ډال دی زګه یو سړی جنگ میدان ته ورځي او در سره دا سره سپورټ سنه چې ځان تمخ کې ونسی مورچه نه یا بل سنه دی پناوالي دی بغیر کیږي دی وجه کم دینو لګي مړکیږي با اومدغه شان دی کم دی شیطان او منګه دا چې کله الله تعالی شیطان دنیا تخکه ترا کوس کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام را کوس کا الله فرمایل اهبطوا منها تاسو چې کم دی ټول درې نه کوشه بعضکم لبعض عدو تاسو ټول بر یو بل دشمنانی نو دا دنیا چې کم دی زمونږ او د شیطان دا چې کم دی نو دارالحرب پرې کې زمونږ او دغه جنگ شروع دی وس دې جنگ ته مخامخ ځان او ډال پکار دی هغه ډال سي شیر روجره پرې وجه الله رسول او پیرا نوجوانانو ته چې کم دی نو خطاب فرمای نوجوان اکثر زیات ګناونه کوي دا الله رسول ورته دغه ډال خي چې ګوره دا شیطان به ګناونو کې تاخت دا ډال مخ کې نه سکل کله چې کم نه روزه نه نو الله رسول فرمایلی یا معاشر الشباب اے د ځوانانو ټولګیا من استطاعت منکم الباتا پتا سو کې انسان کرا طاقت د حق زوجیت لري نو فلیتزوج اگر ځان ل نکاح وکړي چې ګناو نه بشي او فانه اغض بالبصر ذکر نکاح چې کم دی دا د سترګو حفاظت ته واحسن للفرج او د شرمګاو د عورت چې کم دی د ریره پاکي ذریعہ او د الله رسول مخ کې فرمایي ومن لم يستطع سوک چې کم دی د حق زوجیت نه لري فعليه بالصوم په د باندې روزي چې کم دی نو لازمي لري فانه له وجاء زکه دا روزي دغه کس لپاره چې کم دی وجا یعنی د شهوت د ماتول چې کم دی یو مؤثر سبب دی دا انسان بر ګنا نه پاږي چې کم دی نو دا بچ کی پرې وجه د الله رسول صحابه ول چې کم دعوت ورکړو داسې الفاظ بر رسول الله مبارک احادیث مبارکه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه په مخ کې وي چې هغه بر دنیا نه بیخړه تور شو هغه بس صرف او صرف دا وی چې موږ آخرت طرف ته متوجي شو نو پرې وجه باندې یو تابعی دی سعد ابن مسعود رحمت الله علیه هغه قال عثمان ابن مزعون عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنہ چې کم دین او فرمایل چې یا رسول الله اے د الله رسوله لو اذنت لنا فی الاختصاء کته مونږ له چرته کی اجازه راکې په اختصاء کې یعنی پسان نامرد کولو کې نو مونږ بسو کو فخت سینا مونږ بزان چې کم دی نو نامرد کو نو زمونږ به ټول توجه آخرت طرف ته دنیا طرف ته چې کم دی زمونږ رجحان بنئ دا الله رسول سو فرمایل عجیب جمله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل خصاء امتی الصيام زما د امت چې کم دی نو خصاء دا چې کم دی نامرد کول دا روزه را روزه نه ستابانه شیطان چې کم دی نو اٹیک نشي کولای په دې وجه چې کم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الصوم جنة روزه او ډال دی دا الله تعالی فرمایل لعلکم تتقون دا مې ردی لپاره درکړی را چې تاکي تقوا راشي ته چې کم دی نو دا پرهیزګار شي په دې وجه باندې دا یو میاشت کم دی آینده یو له میاشتو لپاره یو ماډل او نمونه را کم یو انسان دا غواړي چې زمانه پاینده کال کې دا جبا صحیح استعمال شي غلط استعمال نشي سترګې صحیح استعمال شي دغه شان دي چې کم دی زمانه مز نه قضا کې تهجد رانه نه قضا کې نو صرف او صرف پر یو میاش کې په ځان باندې پابندي وکړه مونږ او دغه شان دي جبر په کنټرول کېږي سترګې په کنټرول کېږي غوګونه په کنټرول کې نو کدا یو میاش د صحیح تیر کړه نو آینده یو لس میاش بیا پر یو میاش پسې رواني او کنه مخکې هم ستالاس کې موبایل ګنده تصویران دی قتل هغه موبایل تار لاس پرې کوم لرنکا او پرې میاش کې چې کم دینو تاسو څنګه طریقې اختیار کړه یاري را میاش چې کم دینو غونډه په خوب کې تیر کړه سحر شي او ماخام شي او سحر شي دغه شان دی چې کم دینو ستا خوب دی آینده کال به مستا په طریقې سره دا تیریږي نو دا یو ماډل دی نمونه را پرې یو میاش کې لغون ته کې بسان باندې تکلیف راوستل لګ عبادت طرف ته متوجه کړل لګ چې کم دینو ځان د ګنا نه بچ کول ان شاء الله آینده چې کم دینو انسان دا به هم د ګنا نه بچي ځکه حدیث قدسی را دا الله رسول چې کم دینو فرمایي چې زما رب وایي چې الصوم لی وانا اجزی به دا روزه خالص زما لپاره ده وانا اجزی به زبر دې بدله چیرې نو دا ورکوم الله چې کله بدله ورکوي نو تاسو لږ سوچ وکئ چې دنیا کې یو انسان یو فقیر او محتاج دی د یو عام معتدل انسان لور شي هغه لس یا 10 روپۍ ورکي د کلی ناظم لور هغه له 50 روپۍ ورکي کچرته کې مینه لا ام پی ال ور هغه له چې کم دینو 500 یا 100 روپۍ ورکي
ورکوي ځکه په کمو باندې هغه ته ځان بدښکاري. دغه شانتې ملک وزیر اعظم له ورغې هغه له پرې 100 روپو باندې هم ځان بدښکاري، هغه یا د 50,000 یا د لاکو روپو اعلان وکړي، هلکه دله به چې کوم دی نو ورکوي دا پیسې. همدغه شانتې رب کائنات ته وګوره الله که یو انسان له په روژه باندې په خپله ثواب ورکوي، نو الله فرمیل الصوم لی وانا اجزي به، و د دې ثواب تاسو په خپله تصور وکئ چې دا به څومره ثواب وي. او مخکې الله رسول فرمیل چې ځکه الله فرمیل چې الصوم لی وانا اجزي به، او بعضې علما یې معنی کړې ده الصوم لی وانا اجزي به مطلب دا دی چې روژه زما دپاره ده او الله فرمایي زه په خپله د دې بدله یم، یعنې زه به خپله رضا ورکوم. ځکه یدعو شهوته و اکله و شربه من اجلي، ځکه دې انسان چې کوم دی نو خوراک څښاک شهوات هر سره زما د یېرې نه او زما دپاره چې کوم دی نو دا پرېښودي. او بیا مخکې الله رسول فرمیل والصوم جنة، روژه چې کوم دی نو دا ډال دی. وللصائم فرحتان، روژهدار دپاره دوه خوشحالیانې دي. فرحة حین یفطر، یو خوشحالي هغه ټیم کې چې دی کله روژه ماتوي، و فرحة حین یلقا ربه، او یو خوشحالي به هغه ځای کې کله چې د خپل رب سره میلاوي او د دې روژې اجر چې کوم دی نو دا ورکوي. او بیا د الله رسول مخکې حدیث په آخر کې وفرمیل ولخلوف فم الصائمین، د دې روژهدار د دې میدې نه چې را میده کله خالی شي او د دې نه چې دا کم بړاس راوځي، دا کمه بدبویي راوځي، نو دا الله ته څومره خوښه ده. اطیب عند الله من ریح المسک، الله تر مشکره خوشبویي نه چې کوم دی نو دا بدبو ډېره زیاته خوښه ده چې کله د انسان میده را خالي او د هغې نه چې کم بدبویي چې دی نو دا راوځي. په دې وجه باندې چې کوم دی انسان له پکارداري چې روژه کې دومره بېخرته خوراک هم نه کوي چې پېشمني کې بلا خوراک وکړي، ماښامه پورې میده خالي نه شي، د هغې نه چې د بدبویي په خوله باندې راونوته، بیا ماښام خوراک وکړي سهاره پورې میده ډکه پرته وي، ځکه دا د روژې چې کوم مقصد دی نو هغه مقصد چې دی نو دا فوت شي. نو په دې وجه باندې الله ته دا روژهدار دومره محبوب چې د ده د خولې هغه بدبویي هم چې کوم دی نو دا الله ته مشکوره خوشبویي نه ډېره زیاته ده بهتره ده. په دې وجه دا یو اهمه مسله واورئ، مسواک وهل مسواک په روژه کې چې دی نو دا څنګه دي. بعضې خلک علما دا منع کوي ځکه چې د انسان د خولې بدبوی الله تر مشکو نه زیاته خوښه ده، نو د خولې بدبوی دا مه ختموه. بعضې خلک وایي چې سحر نه خو بدبوی نه وي، ماسپښین نه پس نو ماسپښین نه پس مسواک مه وه. مسواک که لوندي که وچي هر نمونه وي، بس دا ته وهلی شي روژه کې او هر ټیم یې وهلی شي، هغه که عین د روژه ماتې په ټیم کې او که د سهار نه وي، ځکه د خولې د بدبوی نه مطلب د غاښونو بدبوی نه ده، دا خو ګند دی. دغه شان دی چې کوم دی د خولې د بدبوی نه مطلب هغه دی چې کم د معدې نه راوځي، هغه په مسواک سره چې کوم دی نو دا نه ختمیږي. په دې وجه یو تابعي چې کوم دی نو فتوا ورئ، معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه، عبدالرحمن ابن غنم وایي چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه مې د دې مسلې مطابق تپوس وکړه. سألت معاذ ابن جبل، ما د معاذ ابن جبل نه تپوس وکړه اتتسوق وانت صائم، ته مسواک وایې کله چې ته کله روژه دې نیولې او روژهدار؟ قال نعم، هغه وام کنه ولی؟ نو قلت ای النهار تتسوقو، ما یو ورځ کې څه ټیم وایي سهار ماسپښین څه ټیم؟ قال ای النهار شئت، بس کله چې مې زړه وغواړي هغه ټیم کې مسواک وامه. ان شئت غدوة و ان شئت عشیة، که مې خوښ نو سهار په ټیم کې وام، که مې خوښ ماسپښین نه پس وامه. قلت فإن الناس یکرهونه، ما دا خو خلک بد ګڼي چې هلکه روژه کې یو مسواک نه وایي، عشیة د ماسپښین نه اخوا ماښامي په ټیم کې مازدیګر په ټیم کې بلې ټیمونو کې بد ګڼي. قال ولې ما وی دا ولې؟ قلت ما ورته وی دی وی یقولون دی وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی کنا لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، چې د دې روژهدار د خولې بدبوی دا د الله په نسبت باندې چې کم دی نو د مشکو نه زیاته چې کم دی نو دا غوره ده. نو مسواک مه وایي ځکه چې د خولې بدبوی چې نو دا ختموي. فقال سبحان الله سبحان الله، دا څنګه مسله خلک کوي؟ ولې؟ لقد امرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بالسواک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسواک حکم کړی حين امرهم وهو يعلم انه لا بد ان يكون بفم الصائم خلوف. کم ټیم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم کو رسول الله مبارک ترا پته نه چې زه خو مسواک حکم کوم، خو د انسان پر خوله کې بدبوئی او و ان استاکا کرے مسواک هم وي بیا هم در پر خوله کې بدبوئی، نو د دې مطلب د خولې د غاښونو بدبوئی نه بلکې دا د معدې بدبوئی ده. او وما كان بالذي يأمرهم ان ينتنوا افواههم عمدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاته را حکم نه کوي چې تاسو په قص باندې خپل خولې چې کم دی نو دا بدبوئی کوي، ځکه ما فی ذلک من الخير، پدې کې څه قسمه خیر نشته، بل فی شر، دا خو شر دی، دا خو بیماری ده. نو دلته پته ولګېده معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ فتوا ورکړه چې کم د معدې نه بړاس راوځي بدبوئی، نو هغه چې نو دا د روژهدار دپاره د روژهدار د خولې دغه بدبوئی الله ته د مشکو نه ډېره زیاته غوره ده. بهر کې دا موږ څه نه څه فضایل بیان کړل چې روژهدار له خدای پاک څه ورکوي، او دا خبره وشوه چې دا روژه صرف پر امت سره خاص نه ده بلکې دا د مخکې نه روانه ده. نو الله په یو بهترین خطاب سره موږ
ته خطاب او ندا فرمایله یا ایها الذین آمنو اے مومنانو کتب علیکم الصیام پتا سو باندې روزه پرس کړی شوی را خو یریږئ ما کما کتب علی الذین من قبلکم کله کله په یو انسان باندې یو تکلیف راشي یو کار یو انسان ته حواله کړي نو په ده باندې ډېر زیات غمي خو چې په دې کې ورسره نور خلک شریک شي نو دا یوازې زه نه یم دا ټوله دنیا د دغه شان دي الله فرمایي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې په خلکو باندې فرض کړی شوی وه چې ستاسو نه مخکې رب مقصد د روژې سره لعلکم تتقون د پاره چې تاسو تقوادار شئ پرهیزګار شئ متقیان چې کم دی نو دا جوړ شئ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین